د هر څه نه مخکې زه د آفتاب احمد خان شیرپا صاحب د هغوی ډېره مننه کوم او شکریه ادا کوم چې پښتون جرنالسټ اسوسییشن هغې دپاره د دې زه ورته یو غونډه ویم او د خوراک انتظام هم کړی دی، خو د خوراک هسې به نه ده او ما په خیال دا راغونډول چې دي دا په لومړي ځل باندې یو فارملي. نو ستاسو جي ډېره مننه یو وارې بیا. او زه چې رالم نو دا کور زموږ دپاره نوی هم نه دی او ما دوی ته ویلي چې ځکه چې دا انویټیشن دا 2-3 ځله ریشیډول شو، هغې یو وجه دا وه چې ما په خیال یو پیره تاسو ته پکې دي بیماري د کووډ شکایت راغی او د هغې نه منځ کې بیا د لطیف لالا واقعه وشوه، نو د هغې د وجې نه دا ډیلی شو. نو ما اکثر دغه ته به وې اشفاق ته وې چې یاره د دوی ته مې دا هم ووایي چې یاره دا خو زمونږ خپل ځای دی او دې له به مونږ په انویټیشن نه بغیر انویټیشن نه هم دلته کې مونږ حق لرو او راځو. نو ستاسو جي ډېره مننه چې یاره تاسو او انشاءالله بیا به هم راځو او کوشش مو دی چې یاره د دوی نه رهنمایي مخلو، ځکه چې د تجربې په لحاظ سره، د پوهې په لحاظ سره، د علم په لحاظ سره تنظیم سازی کول، بیا هغه مخکې بوتلل، هغې له لاین ورکول یا د هغې یو منشور، ځکه چې پښتون جرنالسټ اسوسییشن چې کوم دی د دې خو وشو زموږ سره کافي ټایم، خو لا فارملي مونږ هغه کوي چې یاره لکه د یو وایبل تنظیم شکل چې دی هغه شانتې لا نه دی اخیستی. نو هغه څه زمونږ دا دی چې یاره ټول پروفیشنل دي، نو پروفیشنل کسانو ته هغه دومره ټایم ورکول او هغې کې هم لږ مسایل راځي. نور ماشاءالله صرف زمونږ چې د پښتونخوا کې وی نو بیا خو ډېر زیات دي، ځکه چې د پښتونخوا یو زمونږ پښتون جرنالسټ اسوسییشن دی او بل زمونږ هزاره یونین اف جرنالسټ چې کوم دی هغه هم زمونږ چې کوم دی پرایمریلی هغه د هزاره ډویژن سره تعلق لري، خو هغه هم د خیبر پښتونخوا نمایندګي کوي. نو دا ډېره د ویاړ خبره ده او ما په خیال د فخر خبره ده چې په اسلام آباد کې څنګه مونږ وایو چې یاره تقریبا مونږ دا کلیم کوو چې یاره 60% خو لکه دا ده چې دا 40% پلس چې دي دا په اسلام آباد کې پښتانه دي، ځکه ریسنټلی چې د ژبو کومه دغه شوی وه نو په اسلام آباد کې ما په خیال په 2م نمبر ژبه چې ده هغه پښتو ده. نو دغه شانتې که جرنالسټ ته مونږ وګورو یو کوم چې د یو پارټیکولر دغه سره تعلق لري، نو زمونږ د پښتونخوا او د پښتونخوا سره سره چې کوم دی که زه پښتانه جرنالسټان ویم نو خو بیا زمونږ سره د کوټې بلوچستان نه هم زمونږ کافي ملګري دي یا د نورو که مونږ وګورو دا کوم چې دا ټک سیمه ده یا د پنجاب سیمه ده، ځکه چې پښتانه یوازې دا وخت کې صرف په خیبر پښتونخوا کې نه دي بلکې بعضې ټایم کې خو زه وایم چې یاره که چا سینسس وکړو نو د پنجاب کې به د خیبر پښتونخوا نه ډېر پښتانه نو دا ده چې لکه دا زمونږ دپاره بیا د پی جی اے چې کوم ملګرو د دې دا آیډیا او بیا دا جوړول او دا راغونډول ما په خیال د دې چې څونه زمونږ هغه فاونډینګ ممبرز هم دي هغه هم د ډېر چېرې د تعریف قابل دي او پکار دی چې مونږ هغه اپریشیټ کړو او انشاءالله اوس کوشش مو دا دی چې ورو ورو دا سفر نورم ارګنایز کړو، نورم زمونږ ملګري چې دي د خیبر پښتونخوا سره خاصه توګه پښتانه جرنالستان د هغې سره علاوه خیبر پښتونخوا کې څنګه چې ما وویل چې زمونږ یو غټ تنظیم د هزاره یونین اف جرنالسټ هغه هم د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، نو هغه به هم دا راغونډول پکار دي، ځکه چې دې ټیم کې زمونږ سیمه چې کومه ده سر ته اوس ته پته ده چې هغه د ډېرو زیاتو چیلنجز سره مخه ده. که هغه مونږ سیاسي پولرایزیشن وګورو نو د نور پاکستان په نسبت باندې بیا خیبر پښتونخوا یا د پښتنو سیمه هغه بیا ډېره زیاته پولرایز ده. که مونږ مذهبي انتها پسندي وګورو نو د نور پاکستان په نسبت بیا د خیبر پښتونخوا یا د پښتنو سیمه یا نارته پاکستان چې کوم دی هغه کې دا بیا ډېره زیاته ده. که مونږ د سکیورټي حالات وګورو نو د سکیورټي حالات د نور پاکستان په نسبت د پښتنو سیمه یا د خیبر پښتونخوا سیمه هغې کې د حالات ډېر زیات خراب دي. که دغه شانتې مونږ فاینانشل پرابلمز وګورو یا برین ډرین وګورو یا منی ډرین وګورو نو که تاسو ګورئ نو خیبر پښتونخوا ما په خیال په پاکستان کې یو داسې ریجن دی چې هغې نه پیسه هم د هغې نه وځي او برین هم د هغې نه وځي
او لکه نور ریسورسز خو په خوانه مونږ جاړو چیرې لکه د خیبر پښتونخوا ریسورسز هغه سنټر په هغه باندې خو د دې سره سره دا اوس چې کوم حالات دي دا ډېر لوی چیلنجز دي او ما په خیال په مونږ پښتنو جرنالستانو باندې بیا دا ډېر زیات لکه زه د بلکې د خیبر پښتونخوا جرنالستان به زیات کوم چې په هغې کې پښتانه هم شته دي، په هغې کې غیر پښتانه هم شته دي. غیر پښتانه خو ته مونږ نشو ویلی خو ټول دي، خو لکه د ژبې هغه دغه راځي بیا په مونږ باندې چې دا لږ ډېره زیاته ریسپانسیبیلیټي ده چې یاره دا څیزونه مونږ هایلایټ کړو او هغې کې به مونږ ته شیرپاو خان صاحب دي د دوی غونته د مشرانو هغه ګایډنس او هغه لارښودنه به چې کوم دی هغه به ډېره زیاته ضروري وي. نو جي ستاسو یو وارې بیا ډېره مننه. تھینک یو ویری مچ. او ستاسو مننه چې